چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه دا د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، جمعات ته راشه ای دکاندار راشه د آخرت د ګټې ټیم دی شروع دی. نو په دغه ټیم کې د لګاک راشي دی وی درځم او درځم او درځم چې ګاک روزخطي او جمعات ته راشي نو د جمع منځ شوي نو دی چې منځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو او کم دکاندار چې راغی او د جمع سره کو دا یو په ویش باندې شو. څومره لویه ګټه د آخرت ته نه لاړله. ته د دنیا ګټې کوي خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. دنیا به ګټو خو د آخرت نه به لاس نه ینځو کنه. د آخرت بیلات خو به نه کوو کنه. د آخرت بیلات به نه کوو ښه، صحیح معامله به کوو، صحیح هر چا سره به نیت د خیر خوا